أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند درونو د نننی مجلس تعلق د نکاح سره دی او د محترم رور جناب حضرت مولانا قاری محمد وقاص صاحب د نکاح په سلسله کې موږ تاسو حاضر شوي یو. د نکاح مجلس عبادت او د نکاح خطبه اورېدل دا عبادت دی، ویل عبادت دی او دا د خدای بې فضلي چې یو انسان له الله پاک توفیق ورکړي د واده د نکاح دا هلک له او جینۍ له دواړو د خدای فضل د خدای کرم دی. د نکاح ډېر برکات دي. وخت لږ دی، زه به مختصر درته ووایم. د نکاح د ټولو نه لوی برکت دا دی چې دې سره مسلمان او بیا خصوصا په دې دور کې د حضور پاک امت زیاتېږي. که یو سړی محنت وکړي او کوشش وکړي په کافرانو په ټول جرم کې به یو کافر مسلمان نه کړي، یو مسلمان نشي زیاتولی. او چې شرعي نکاح وکړي او واده وکړي او د خدای پاک مدد ورسره وي نو ګڼ شمېر مسلمانان خدای پیدا کړي. زامن لوڼه، بیا د زامنو بچي، بیا د لوڼو بچي، بیا د هغوی بچي، تر قیامته پورې څومره مسلمانان پیدا کېږي. دی به منځونه کوي، دی به کلمې وایي، دی به روجې نیسي، دی به ذکرونه کوي. څومره لویه فایده حاصله شوه. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تناکحو نکاحګانې وکړئ، وتناسلو او نسل زیات کې بچي راوړئ. فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وی زه به ستاسو په ډېروالي د قیامت پر ورځ فخر کوم چې زما امت ډېر. دویم دا دی چې نکاح کول چا سره پکار دی. نو نکاح دپاره کوشش پکار دی چې هلک هم نیکي او جینۍ هم دیندار. هلکه دا شیخ ویږي دلته به ورته وکړو، دلته هلک هم دیندار پکار دی او جینۍ هم دینداره پکار ده. دا اصول موږ ته چا ښوولي دي؟ دا اصول موږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. دا اصول موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. حضور پاک مبارک موږ ته دا اصول ښوولي دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته حضور پاک فرمایي تنکح المرأة لأربع. وی عموماً چې انسان ښځه کوي، واده کوي، څلور مقصد یې بپړه کړي. لمالها، بعض خلک مال له ښځه کوي چې مالدار یو ډېر مال ورسره راشي. ولجمالها، څوک ډول پسې ګرځي که مال وي که نه خو چې ډولی وي. ولحسبها، او څوک حسب نسب پسې ګرځي که د یو لوی خان یا نواب سردار لوري. ولدینها، او بعض خلق دین پسې ګرځي چې دیندار
نو فاسفر بذات الدین تربت یدا نو خدای پاک دے لاس بخور کا کڑکا کتا خزکے گوری دیندار ہوکا گوری جنہیں دیندار شو ولی دیندار خز پا دنیا کی جنت تی جنت چی تا کور تراش استڑے نو تالا بچے پخی او با بدل رو بالخ بدا تکیر استغا خبر بنکی دم بدی کی معشومان بدنا خوا کیوی بابا او دے استڑے دے میتن گر دا غم خبر بنکی دا خوشحالے خبر برتا سار برتا او بڑکی کی لوٹا برتا ڈکے کی گرمے او یخی او جامع بدل برابر کی منزل بدے پاس سای مدد برسا رکھے او چی بیدی دا خزی او تکور تراش تندے بیتری کڑی لاستا بدے گوری چی سمیوہ گوٹے روڑی دو کانا کس دی روڑی خوڑی رکھا دا کس دی نی روڑی تندے بیرا چون کردی دیندار بدل ازر پخپو چاپیو کی پسر بدل اللہ سکی دی چی دستنے او چی بیدی نے تاوی سر میں خوگی گراش پا دے خوی او دولا سکی دا ابوی مونگ زان لٹولو اس کٹوے پخکڑے دا کہ مونگ لدے زورو کنو خوان باو تب دا دیندار خزن تمکے دا بالغ متکبر تکیری او بیدین خزن بدق سے ناس دی خدایش تک دا تیزتو او دا غم خبر بدا تکی خپا کئی بده پلار سر بده جنگ کئی مور سر بده جنگ کئی رونو سر بده جنگ کئی خویندو سر بده جنگ کئی دیندار بده دا پلار او دا مور عزت ساتی دا رونو خویندو عزت او قدر بده کئی دیندار خدای کور کے بجنگنی خوشحالی بھئی دا قرآن تلاوت و مندنا بھئی چی بیدی نہیں کور بری بے برکت دا یوش خسالی ہم دیندار پکار رسول اللہ مبارک فرمائی اذا خطب الیکم من تردون دینه و خلقه فزوجوه چی دا سے علق دا نخلور خورغ والی چی اگر دیندار می او خوی مخی نوار کیا والا پتاو لگے گا چی دین ضروری دے او خوی ضروری دے او کالک بیدی نہیں جو نو سرخن تیرے گی قسم دے دیر عالمان جنکے وادی شوی دی او خاوندان بیدی نہیں اگا علم دا غریب برباد شوی دیر حافظان وادی شوی دی او خاوند دی بیدی نہ دے قرآن تیر شوی دی او چی دیندار خزی دیندار سڑی وینو جنت تے دا خاون خد بخیال ساتی کنزل بوتا نکے بیدین خو خد تکنزل کے بیدین علق کی دین پکینے دا سخر خواخ تکنزل کے او خد توی پلار کرا بند یو مثال بدل در مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ نے مفسر قرآن او دا کشف خاون اگر لکی پا خپل آبیتی کی ویزه چکل مسلمان شم ویزه ما مور پلار سیکان وزیو شرلو زه مسلمان شم مور پلار پا محکرم دا کورنیف شرلو سیکان دارالعلوم دیوبند کے داخل شم علم نیو دارالعلوم دیوبند خواہ کی پدی کلی کے یو سیٹو ام خسڑے و نیک سڑے لور ام نیکاوا دا سیٹ صاحب دی لور وے کہ ماں چا تعلیم لوا کی او پلارو موری خواهی میں بچے بالکل زمون ہم خواہ دا چا علم تواندش نو چانے تپوسو کوئی زمون دا لور غواریو منگا مغوارو کہ دا علم لورکو ناغی وی دی دا علم تلار چا دا علم دیوبند عالمانو پتا خود مدرسے نہ لگی نو محتمم صاحب سره مشوره دی مدرسې تراله محتمم صاحب تکینا سلغه پیجاندل مدرسې سره به امداد کا اور پاسه په خیرالیس کړي مشي وتا محتمم صاحب ته وی چې زمونږ لور پیغله دا ډېر دیندار او داغه خواهش دي چې ما چې تعلیم تواده او زمونږ هم دا خوخه نو که تاسو په مدرسه کې داسې ویل کې لږ اخلاق کې او علم کړي نو مونږ ته مخامخ کې مونږ دالو ور یاره وی چې په دې لار راتلی په دې چمن کې میول پوری زمو خوښ شو که هغه وی خکه هغه واده کړي یا نه کوي نو بیا بل نه وګور نو محتمم صاحب مخیارو چې پرې د دوی کوم وخت یا نه غواړ
مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی زیرہ وغفتر وی ما تا محتمم صاحب ہوئے کہ دا سیٹ صاحب دیو زمون مدرسے سر دیر باندہ دا تعاون کرے دا دی سیٹ صاحب لور پیغلا شوی دا دا لور ام دا خواہش دی چے یو عالم سر نکاح کول غوار او دا دی سیٹ صاحب او دا خد ام دا خواہش دی کہ دا خپل لور یو عالم تا پا نکاح کی نو پا دی لار راتلت پا دی چمن کے پتا نظرو لگے تے خوخش پہ مالکا سنگا دی خیال دی وعدہ دی کڑی دی کنا وی میں چینا ما خوادہ نا دی کنا وی شوق دی دا وعدشتا مائی ولی نشتا نو دا سیف سیب دا لور دا کستا خوخی در دی پا نکار مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائے وی دا چیلکم خشتم ڈولی وی ما وطوی چی دا خدا سیٹ سیب لور دا او زما خفپل کورم نشتا دا ما سر گزارا سنگا کئی وقت برا سر سنگا تیرے وی سیٹ سیبوی چی زما لور ما تا معلوم دا اب تا سر چی تکم ڈوڑے خوری نیم آغیل ورکا و تخو بخوری کنا چی تکم کور کے اسے گے آگے کے دو سوا چی تکم لوخی باندے و بس کے دا بناوی چی دا کمزور دے و دا خدے تو خام خاقبل جن تیرے دان لخوراک پیدا کے ماویاں اینی مدلے ورکا گزارا کھاؤں ماوی دے رکھا وی دا نکاح وقت مقرر اگر دیر اگدہ قصر ازی مختصر رتا ہے وادوش کہ وادوشو نو اس خو زمون دا خدے دا وعده په ومر ورځ باندې دی اومه وته وي څوک د واده په سبا دی پلار کرا هغه دور دو چې د واده په میاش پس بجینه پات پلار کرتلا ضربنت چې د خاون په دې کور کې زړه لګي نو چې میاش پس دا جینه پلار کرا لاړه د مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بی بی نو پلار تے تپوسو کا وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خاون دی سنگا ہوں نوی خاون دی سنگا دے مولانا احمد علی لاہوری سے وہی ڈوڑے نوا پدوے مدری مرد با ڈوڑے ملا گئے دے کلا کا ڈوڑے بم پوبو کی خوشتولا نیبا ماما خوڑا نیبا باغی خوڑا او چتا ٹماٹر مماٹر او مرچکی با موٹا کو نیم باغی خوڑا نیم با ما خوڑا چٹنی مٹنی مو پیو شملی دا بزمون خوانا کو او کورم دا کرے اپرا دیم نو چې دا سی لور نه تپوسو کې نیازبین لور دا سیٹ سیب لور دا پکور کې دا نیازبین توب او نازک مزاج جوړ د وخت تیر کړی دی نو چې دا سی ردی زمانه وی پلار ته تپوس کړی څه وی وی بابا غر کا دکړو بابا تا د خدای مردار کی د خدای غر کا کړو نو چې دا ډوډۍ درک د سره نو دې سین کې باندې غرزون نو خوار چنګي مولا له دی ورکو دوڑے نشتا کور نشتا جامع نشتا چالے دے ورکلو لیکن جیدے دیندارا و چپدار دے تپوسو کا بیٹی شوہر کو کیسے پایا خاوند دی سنگا امن اور تصوے وی بابا پا دنیا کے بمی دا جنت خبرے اور دے وی ماوی چا خدا دا جنت بکل رازی دا جنت دا خوشحالے بکلی دا جنت تا بکل رازم وی بابا پا دنیا کے خدا جنت را نصیب کرے دے مولانا احمد علی لاہوری سے لکھی وی یہ وہ وقت دا جب احمد علی نتا اب احمد علی ہے وی دے وقت میں دا مرتبہ نا وہ خضرات جنت ہوئی اس کو احمد علی دے ہوئی ناولے سلیم دیندار دے و خزم دیندار جنت وطا ہوئی مولانا احمد علی لاہوری سے دکشف خواندو ما پقبل دا علامہ شمس اللہ افغانی رحمت اللہ علیہ ندو خبر دا غوری دے اگا پقبل وی دکشف خواندو وی اوزال ناس تو یو سلے والا راگی وی استا پا گوان کی دو قسملی دی جنازہ بیتے کے نو لاہوری سے وہی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو چاوتوی سیب دا دعوه پیغمبر علیہ السلام نم دا کرے دا خدا غیب و خبر اتتی سا خبر جتوی یو جنت تلال بل دوزخ تلا وی میں نے کہاں آپ پوچھ لیں ما ہوئی تے تپوس کا دی تا کشف ہوئی دا غیب و علم اللہ سر دا
دا بعضې وخت کې داسې یو خبرې چې هغه ظاهر کې انسان ته پته نه لګي او الله پاک د یو نیک انسان زړه ته القا کړي چې معلومات یې واخیستل نو واقعي یو اکسیډنټ کې مړو نو اکسیډنټ کړمل چې شهید دی جنت ته لاړ بل مړی ته پندا چولې به ځان یې پانسي کړی نو چې ځان دې پانسي کړ نو دوزخ ته لاړ او دویمه خبره یې دا کړې وه چې یو ځل چا جومات جوړ کړی و نو لاهوري صاحب یې بوته وي لومبي مونځ به پکې ټکې ډېر قیمتي اعلی جومات یې جوړ کړی و نو چې لاهوري صاحب لاړ هغه جومات ته ډېر خشته و وی بہت بہترین مسجد ہے بہت مزین بہت قیمتی اور بہت زیادہ پیسہ لگایا ہے اس مسجد میں بہت اچھا بہت حسین و جمیل مسجد کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا ارمان چې په حرامو پیسو نه وي جوړ شوی څه خبر نا سیټ صاحب ته چا ډونګور کوي دقسې مولیان راوله چې ستنې دله وایي حرامخور یې درته ووایي چې په حرامو پیسو یې جوړ کړی دی وګوره سیٹ سوئی چاچی جماعت جوڑ چھو وی بالکل سچ کہا رشتہ ویلی وی یو ما تا پتا دا یو خدای تا پتا دا زما خزو بچو تا پتا نشتا دا ما سر سود پیسے وی ما ویراش سبا پی کون جماعت با پی جوڑ کر ایزا کشف خاون وی نو مولانا احمد علی لاہوری سے وی داغا وقتو چی احمد علی نو دا مرتبہ نو حاصل او خزمات جنت وی نو خزه خاوند دواړه چې دینداري د جون بخښته او مزیدار تیریږي او که خزه بی دیني او سړی دینداري نو د یو لاس سپېړه نه خېږي او که چرته خبره لوړي بیا هم کار نه کېږي او چې دواړه بی دیني خدا بلا ورپسې نو شریعت قانون دا شو حضرت ابو هریره ته حضور پاک فرمائی فاظفر بذات الدین ترې برشدا دیندار نه ګور او بل حدیث چې میں ہوئے هغه کې رسول الله مبارک فرمائی اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه ایاه پکې مقدر دی چې سړی او خزه دینداري نو دا دواړه چې یو ځای شي نو خدای پاک د دغه سړی جینه او د الک نبی د عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت پیدا کړي دا خو یو اصل شو دیم اصول څه دي رونو دیم چې کله وادو شي د واده نه پس ښکلې ژوند تېرول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وی په تاسو کې ښه انسان څوک دی بهترین انسان اعلی انسان او بهترین انسان څوک دی چې د خپل اهل سره ښځې بچو سره ښي اخلاق او خوی ښي وانا خیرکم لاهلی وی په تاسو ټولو کې د خپلې بیبیانو سره او د بچو سره ښه کور کې به ښکلی ژوند تېروي ښه ژوند به نه تېروي چې کور ته راننه یو ښځې ته کنځل کوي بچو ته کنځل کوي ښځې ته خیرې کوي بچو ته خیرې کوي او ښځه بې ځایه وهي ډبی او پلار کرې نه پرېږدي دا خراب ژوند دی ښکلی ژوند قسم دی د دواړو جهانو د مبارک سردار خشته ژوند بیبیانې خو په کور کې هر قسمه حالتي کله بیبیانو به لږه تیزي م وکړه لیکن رسول الله مبارک به مسکی شو خندل به یو ځل یې اوبه راواغېستې صرف یو مثال در کوم عائشی بی بی سره جام و د اوبو اوبه څښلې د حضور پاک په نظر شو وی عائشې چې تو بوس کې باقي مال راوړه نا قربان د الله رسوله مخکې به تاسو بس کې بیا به زه څښم وی نه جام تا راغېستې حق ستا لومبې تو څښه زمونږ د خلکو نه به ښځه مخکې اوبه وڅښي سوال نه پیدا کړي یا ښځه مخکې جام راوالي اوبوس کې وایي هیڅ ته خدای دې مرداره کا دا څښا شونډې دې نیولې بیخ دې وځه ته زما نه مخکې وبس کې ولې تا نه مخکې اوس کړې څه چلو اب تګي غریبه کا یعنی داسې مې لیدې دي داسې مې اورېدلې دي لیدې مې نه دي اورېدلې مې دي چې د روژې په میاشت کې د خاوند نه ښځې مخکې روژه ماته کړې او طلاق یې ورکړی تا مخکې روژه ماته کړه زه به مخکې ماتم که ته به مخکې ماتې دومره بې غیرته خلک دا پخلی چا کړی دا پکوړې په دې ګرم موسم کې پخکړې چا دي دا کباب په دا ګرمۍ کې پخکړې چا دي دا ترکاری پخکړې چا ده نو که دې غریب دا روټۍ نه یو نوړی مخکې وخوړ او تا نه مخکې ماته کړه کفر
نو خلق په ښځو ډېر ظلمونه کوو خفه کېږئ مه موږ زیاتې کړو او د هغې نقصان دین ته رسي بیا خلک وایي اسلام کې د ښځو حقوق نشته حالانکې قسم په خدای چې اسلام ښځې له کوم حقوق ورکړي دي په یو دین کې نشته اسلام ښځې نه د کور سرداره جوړه کړې ده د ملت سرداره یې ته جوړه کړې ده مور یې ته جوړه کړې ده ویدې رخپله د جنت دی لور رحمت دی خو مونږ خلک روانې کوو مونږ د شریعت په اصول عمل نه کوو زمونږ هغه ظلمونو ته میډیا ګوري او بارې نشر کوي نو خلک وایي وګوره که نه په اسلام کې دا ښځې حقوق نشته مونږ ظلم کوو دا د حقیقت پکې مونږ ظلم خر به وله په مخه ورشي د قصه خانې په بازار کې یا په کریم پوره کې یا بل ځای کې د هغې غریب به خیال نه دی چې کور ته راشي ښځې ته به وایي هغه پلار دله خو د وختي مزو لیدم او ځان یې ناغرضه کو په میډو سلام وانه چو د سره څه کې ورسره دا زما کوتک غواړه چې ښه مضبوط کوتک یې ورته د مازدیګر یې ولې را پرېږدي چې خدای دې بې خو بسه سر ته دله وې د هغې غریب به یا خیالو یا بینو او ته به پس خر سلام اچوې کا به په تا سلام اچوي ته د پیغمبر د اصولو نه نه خبر کشر به په مشر اچوي که مشر به په کشر اچوي خو د پلار په ځای دی او بیا ښځې ته څه وایي یاره که ته دې پلار کره لاړې ته به په درېو طلاقو طلاق یې خدای دې بې خو بس طلاقي ولې کړې پلار کره به نه ځې ورور سره به خبرې نه کې پلار به دلته نه راځي هیرونو په خپل زړه لاس کې ده چې ستا لور ته څوک دا وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې چې ستا خور سره څوک داسې ظلم کوي ته خفه کېږې که نه نو دا ستا ښه د چا لور خور ده که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی سوئی الا خبردار فاتقوا الله فی النساء دا خذو پا حق دا خدای نو یاری وانهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو لاسونو کې قیدیانی دي کته پلار کار پرې دی خو دې بکته نه پرې دی نشیته کته دا نه جوړ یو ډاکټر لږه او ته نه دا بیا غریب نشیته کته دې غم خاده لاړه شنو دی بکته نه پرې دی نه بزي نو خدای ته وګوره ظلم خدو سره مکوي دوی سره خصلکو کې ذاتي ور سره مکوي موږ څونه ظلمونه ور سره کوو کوم ذاتي ور سره کوو په معمولی خبره کنځل په معمولی خبره پلار کنځل مور والا کنځل مونږ مور کړل پلار کړل تو ګوره کستا لور ته سوکتا یادې او کنځل کوي او ستا خزه ورته یادې کنځل کوي ته پکېږي که نه پکېږي نو زیاتې به نه کوي ښځو وهل ټکول به بالکل نه کوي وهل ټکول خو په شریعت کې بالکل منع دي د ښځو او قرآن شریف ذکر کړی دی خو د ناشیزه څه ته وایي امام بخاری رحمت الله علیه بله معنا کوي هغه وایي هغه ښځه چې خاوند ته رابرغېږي د خاوند سره موافقت نه کوي اختلاف لري جوابونه ورکوي خاوند له دې معنا ده او نور علما د ناشیزې معنا کوي په فاسق سره چې دا پردې نه کوي هلکانو سره خاندي را خاندي او بې پردګي کوي یا دې زمانه کې په موبایل هلکانو سره خبرې کوي دا دوه ښځې یو بے پردے بے حیا خدا یا هغه خدا چې خاون ته راغورغيږي او خاون له جوابونه ورکوي دا دوه قسمه خزه چې دي خو دیم وهل څنګه دي دا وره رومبه واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن دا ول بہت نصیحت کې دین وتوخا قرآن وتوخا نصیحت وکړه که په نصیحت پوه نه شوې نو وهجروهن فی المضاجع ملاسته جدا ام رسول الله مبارک فرمایي چې ملاسته جدا کوي په کوټه کې دن نه غواړي کټ جدا کا کوټه باندې بده وګړي ته به نه تخته بیا د کې شیطان کار کوي شي نورم زیاتېږي کوټه کې دن نه چې ملاسته جدا کړه خزه بس توما نشي یو خاون خپه د مخې دیوال تاړولې دی ضربه دی راځي رسول الله مبارک په یو موقع کوټه بدل کړې و بالخانه ته ختلې خو یو دینی مسله وا او چې هغه ټیم پوره شو په خپل راکوز شو چا پکې جرګې بیا نه کړې لاول نصیحت تو کا په نصیحت کارونه شو کټ جدا کا که پدیم کارونه شو نو ودربوهن بیا والش اول سنگار
رسول الله مبارک فرمای په دې ځان پوي کې اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه کوال کوي په مخ باندې کوي سپي هم په مخ وال ګناه ده خر هم په مخ وال ګناه ده انسان هم په مخ وال ګناه ده خزه په مخ نه وي زوی په مخ نه وي دا ګناه ده ظلم مخ دړول ځای دی خلک کلک شي په دا مخ وي غاښتې وبس بیا خپله ډاکټر له بوځي چې غاښتې وځي په منډه یې بوځي ډاکټر له وي ډاکټر ته داسې مه وایه چې خاوند والې ما دا مې غوس خوړه نو غاښ پې وتلی نو ډاکټر څه قمقل خو نه دی هغه ته پته نه لګي داسې دلګان هم شته خفه کېږي ما چې ښځو له لاسونه مات کړي دي قسم دې داسې مې هم لیدي اولې ظلمونه کوو نو په مخ باندې وي نو زموږ فقها الله دې په فقهاو انوار نازل کړي هغوی بیا وایي په حکم د وجهې د مخ کې هر موضع الزینت دړول دی دوی بیا قیاس کړي د علت ته وجه دړول په دې به ښه ده نه په سر باندې دا دړول دی ویښته به ترې نه وباسي دړول دی دا ښځه ډولې کوي کالي پکې اچوي او خشتکۍ یې نکري پې پورې کوي کلیپونه پکې اچي په دې سینه او په مری به نه وی دا د ډول دی ښځه دلته ګوره کمیس جوړوي ګلکاري پې کوي امیل اچوي ګلبن پې اچوي په دې لاسونو به نه وی دې کې بنګړي اچوي دلته ګوتمې اچوي او نکري پې پورې کوي خشتې ساتي دا به نه خرابوي لاندې پخپو به نه وی دې ګوره ښځې پې نکري دې پورې کوي پازیب پکې اچوي نو ما ته یو طالب چټ راولېږي په کوم ځای ووو لکه چې په مخ او په سر او په مری او په سینه او په لاسونو او په ونه په کوم ځای وو مې په دې املا وها خو تک نه ګورئ ضربا غیر مبرح حدیث رسول الله مبارک سخوال باندې اصل کې خبره په والو سمیږي نه والو کې ستا تاوان دی ما ته یو سړي ویلي رزق کې برکت نشته سیزونه ډېر راوړم زر زر خلاصېږي مې ښځې سره خو جنګ جګړه نه کې یاره وایي کور دی دا خو پکې راځي مې وال ته کول خو نه کې یاره وایي کله کله لرګي ته ګوتې کوم نو مې چې څوک ښځه وایي رزق کې به برکت نه وایي چې د دې څه معنا مې دا کوم کتاب کې دي مې زه کتاب یم کړ کتاب مولا نه لیکي څه نو زما کتاب دی که نه کتاب خو د اسمان نه یو قرآن نازل شوی دی خو یو مولا کتاب لیکي زه مولا یم مې زه راته دلیل ویم مې چې ته ښځه ووایې رزق کې برکت ختم شو څنګه مې چې ته ووایې ته بار ته وځې نو چیني راوالي په لښتي کې واړه غوسه شي غوړي راوالي غونډ نیم په لښتي کې توی کړي چای راوالي غونډه نیمه توی کړي مساله راوالي نیمه توی کړي ته چې سبا راشې یا ښځې چیني خلاصې ورکې راوړه ما خو بله دړی راوړو وایي دا بچي دې لږ شربتونه کوي دا مېلمانه نه راځي ما خو ټیمه بله راوړې دا هغه غوړي نه دي دا الوزي دا لږې پراټې دي بچي خوري څه کوې ورسره او سبا چې به لاره ځي لستوڼې به دې دلته سورې وي ترخونه به دې ښکاري یا لکه دا لستوڼې دي ولې ښه دا ولې کور ته به دې لاړ شي یا ښځې دا ولې ښه دې سري ګرمه وانو ګرمه ني قصدن یې دله سوځوي نو زه طالبانو ته وایم هر چا سره ټرت خو ګورې ښځې سره نه ټرت ګزاره به ورسره کوې په شرمونو به دې وشرمه په والو کار نه کېږي وال د سړیتوب شی نه دی قسم نه شمایل ترمذی وګوره راوی د حدیث وایي ما د رسول الله مبارک یادوي ما ضرب امرأة ولا خادما قط رسول الله مبارک په ژوند کې بیبي لا یا نوکر غلام ویندې له ډب نه دی ورکړی او د ټولې دنیا د عالمانو د نیکانو صالحانو اخلاق را یو ځای کا قسم په خدای که د یوې ام المؤمنین اخلاقو د خپې دوړې ته م رسېږي دا په څه دا دومره ښکلې اخلاقو دا په دین به ورته مالټه ګل ولې کوې ستا لور د اوسو کېدله وایي ته خفه کېږې که نه ستا خور د اوسو کې ډبی خاوند ته خفه کېږې که نه نو پردی لور خور ولې دی دین اخلاق ورته وښایه دا د ښځو حقوق لږ وپېژنئ چې ښځو سره به سړي څنګه ژوند تېروي او ښځې له هم پکار دي چې د خاوند حقوق وپېژني چې خاوند سره په کور کې دننه او څښل خواښې سره به څنګه ژوند تېروي د رسول الله مبارک د سنتو په دایره کې که د ښځې خاوند ژوند تېر شو قسم په خدای دنیا کې جنت دی جنت قسم مې راته وخوړه
قرآن شریف کې الله نه وایي چې د ښځې مقصد څه دی؟ هن لباس لکم وانتم لباس لهن. هغه ستا پرده او ته د هغې پرده، لتسکنوا الیها، چې ښځې له لاړ شي او ته سکون محسوس کړې دا ښکلی ژوند دی. او چې ښځه د حیا لي نو پرده دې نه شوه، چې ته د ښځې حیا اخلې نو ته پرده نه شوې. نو بهتر ښځه جنت دی، بهترین خاوند جنت دی، او پلیت خاوند او پلیته ښځه په دنیا کې دوزخ دی. علاج بسین کو ولکان نیکان کې دیندار ہے، خپل بچو ته اخلاق نبوي وخایي. یو سړی چې ښځې لا ښځه ودی نو د هغې د کورس د سامان انتظام کوي که نه کوي؟ او چې زوی له واده کوي د هغه د کور وغیره انتظام کوي که نه کوي؟ لیکن د دې انتظام موږ چرې ونه کړه چې موږ لور ته اخلاق وښایو او د خاوند د کور د تېرېدو د ژوند واقعات اسلامي ورته وښایو، او نه مو هلک ته دا وښول چې ستا دا ښځه به راځي ته به اسلامي ژوند د ښځې سره څنګه تېرې. هلکان نیکان کې دینداره کې علماو سره کښېنئ. پکار دي چې یو هلک د واده نه مخکې یو عالم سره پیرډ والي او تپوس وکړي چې زما د ښځې څه حق دی، زما د مور پلار څه حق دی، زه به څنګه ژوند تېروم. او پکار دي چې جینۍ د یو عالمې ښځې نه تپوس وکړي او معلومات والي چې زما د خاوند به څه حق وي، زما د مور پلار به څه حق وي، په کومه طریقه به ژوند تېروم. د اصول د شریعت د سنتو په دایره کې به ژوند تېری بس جنت شو. بهر کې دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې، ډېرې ستړی یم، درس مې هم کړی دی او 2 ځایه مې بیان هم کړی دی، او بیا هم دی مولانا صاحب خبره وکړه چې راځي به. او محترم رو جناب حضرت مولانا خیر البشر صاحب عزیز مجده هم هغې هم تشریف راوړی دی، نور علماء کرام هم ناست دي. نو زه په دې خبرو اکتفا وکړم، خو زما د دې خبرو نه به دا فایده تاسو واخلئ انشاءالله. یو ښځی هلکان نیکان کې، جینکۍ نیکانې کې، لومبۍ مسله به حل شي. دویم د واده نه پس به ښځه خاوند یو بل سره د سنتو دایره کې ژوند تېروي، ژوند به ښایسته تېرېږي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.